जिंदाबाद जिंदाबाद जो माफी वालों पर अपना करता थे काय मोदाइनी जामुंगा जिंदाबाद को मेंबरी नहीं जामुंगा खिदमत पदे इलाके दा पारा बा इन शेरपाव जामुंगा दा पार्टी दा जिले चेयरमैन कैसर जमाल साहब जामुंगा दा पार्टी दा जिले और दा तहसील मशरान दा यूनियन कौंसिल चेयरमैनान साहबानों और खुसूसन दा तंगी काबीना वादत खान मूसा खान और दागा टोला काबीना साबिका चेयरमैन सईद खान और जमा दे कली जमा दखपल कली तंगे जमा खपल कले दे तासो बेहद मशकूर द मशरानो द कशरानो नन काबिल कदर देर ख्वागो जमगा मशरान दिल तनास्ती चिचा दे पाटे द पारा हमेशा जदोजहद करे दे और कौमी वतन पाटे ले वोट पर करे दे मिली रहबर द पुख्तनो द काफिली सालार द पुख्तनो द हकूक व लंबरदार फख्र पुख्तून शेर पुख्तूनवा मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव دا کسان بل کینې چې جلسه ګاه راشي واله जीवे शेरपो जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव जिंदाबाद जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपो जिंदाबाद नारे शेरपो जीवे शेरपो नारे शेरपो जीवे शेरपो जीवे शेरपो हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं दामरगिरी की ने हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं शेरपो हमारा है शेरपो हमारा है की तहसील नरागले ډیرو درنو مرګرو له پټه مشرانو السلام علیکم تاسو ټول شکریا ادا کوم چې تاسو لمونږ په بجې ټیم درکړو او فکس په باندې بجې زمونږ دا هاوس فولو خو زمونږ مشر لګی لار کې او دوات یې سارو داغه یو تاسو سره ټیم دغه شو راغی تاسو نه معذرت کوم زه نور څه نه وایم خو زه صرف د خپلو ملګرو شکریا ادا کوم او د خپل د تنګي ویلج کونسل د چیرمنانو د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې هغوی دا دوه درې ورځې پوره محنت کړی دی او دا پنډال یې ډک کړی دی موږ هغه په فیسبوک کې ما یو دغه شیر کړی چې په 20 تاریخ په زمونږ ملي مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب راځي راشه دې کې شرکت وکړي یو کس کمنټس کې لیکلي وو چې تاسو غوندې مشران یې نو دې له وڅوک هم نه راځي زه ورته دا وایم چې ته راشه وګوره بې غیرته څومره خلک راغلي دي جناب آفتاب احمد خان شیرپو زمونږ د پښتنو لیډر دی او تنګي والو لپاره ډېر څه کړي دي تنګي تحصیل چې څه کړي آفتاب خان کړي دي ما ته وغواړه پرې اته کاله کې پی ټي آی څه کړي دي ستاسو ډېره مهرباني والسلام رحیم
د ټولو ناول په سټیج باندې ناست زموږ د قومي وطن پارټۍ مشر د ټولو پښتنو مشر زما ګران مشر جناب ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو هغه سره د قومي وطن پارټۍ زموږ صوبایي چیرمن نوجوان قیادت سکندر حیات خان شیرپو او داسې نور زموږ د ضلعي مشران د صوبې مشران د یونین کونسل تنګي خاص کر تنظیم ملګرو او بیا په خاصه توګه زما د تنګي نرو پښتنو غیرو پښتنو دا زما یقین دی چې کلم د پښتو وخت راغلی دی د ننګ وخت راغلی دی تاسو ولاړ یې موږ سره نو ستاسو ډیره شکریا د ټولو شکریا چې د په څلور ورځو کې زموږ دا پروګرام جوړ شو د اتوار ورځې نه زموږ دا پروګرام فاینل شو نو منځ کې دا درې څلور ورځې وې په دې درې څلور ورځو کې دا زموږ خواري ده نو زه مشر ته دا یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله زموږ داسې یو غټ لکه اوس را روانه برسي ده داسې نور غټ پروګرام وي هغې ته به ورځې ډېرې ټیم به ډېرې دې نه مخکې کېږي دا هم انشاءالله خاص ته تنګي خلک دي زما نور چې کوم د یون کونسل نه ملګري راغلي د هغوی شکریا ادا کوم د کوم زما پارټۍ ملګري تنظیمي ملګري د نور یون کونسلو دغې نه بعد یو درې خبرې مشر ته مخې ته ږدمه اکثر خلک وایي قومي وطن پارټۍ مان اکثر خلک تپوس کوي چې تاسو ولې قومي وطن پارټۍ کې پلار په نیکه را روان یې نو زه دا په فخر سره وایم الحمدلله چې زما په تنګي کې نه په بالکل په تاثیري تنګي کې چې کوم کار هم کړی هغه قومي وطن پارټۍ کړی دی دا تاسو ته په نظر دي ټول خلکو ته په ډاګه را او الحمدلله زه په دې فخر کوم چې زه داسې یو لیډر ورکړی ما چې د هغه اخلاق د هغه کارونه د هغه نوم دا مخالفین هم مني ځن سبا شکر دی زموږ چې څونه کارونه دي هغه دا نور څونه د په دې حلقه باندې نور پارټۍ هم راغلي دي ان پی هم راغلي ده نور ملګري زموږ دا اوس چې تبدیلی والا هم ختم شو دوی هم راغلي دي هغوی ما ته د خپل د ټولو پارټو کار وکړي زما د پارټۍ یو پنځو کالو ته وګوري انشاءالله زموږ کارونه به ډېري باقي یو درې مسلې مې دي هغه مشر ته एकदम خاص کر زما د تنګي مشره په 2023 کې په دې وخت کې زما په تنګي کې په بعضې محلو کې اورونه بلیږي ګیس نشته دا ولې دا چې تاسو کله د دې کرسۍ نه کوز شوې او دا بل په موږ راغې نو هغه اوسه پورې دا څوک ځای ناست دي په تنګي کې چېرته ګیس ټوټه لګېدلې ده اوسه پورې دا ستاسو نه پاتې دي او الحمدلله په کوم کور چې تاسو ګیس ډنډۍ نه دا زما د مشر برکت دی دا زموږ د سکندر خان برکت دی هغې نه بعد چا یو ټوټه ګیس نه لګولې دا ستاسو په نوټس کې چې سوی ګیس ډېره غټه مسله ده زموږ په اختراباد کې په شوبله کې داسې نور په نصرزو کې داسې ډېرې محلې دي نوې نوې آبادۍ چې کوم ځای کې شوي دي دویم زموږ د ګورنمنټ ګرلز های سکول هغې د ایکسټنشن مسله ده تعداد پکې ډېر زیات دی سکول زموږ بلډینګ کم دی دا بل درېیمه مسله چې کوم دا د بي ایس کلاسونه چې کوم دي زموږ د جینکو کالج کې هغه اوسه پورې هغه سټارټ نشو دا درې مسلې ستاسو په زما تنګیوالو دا ماته خپلو ملګرو خپلو عوامو ویلي دي دا تاسو په نوټس کې چې انشاءالله خدای دغه مقرره وسته او ډېر ژر به تاسو به ووینئ ځکه چې په دې موږ شکریا ادا کوو د مشر د الیکشن یو هله ګوله شروع شوه نو د هغې د الیکشن انشاءالله روان دی د هغې شروعات مشر د تنګي نه وکړه نو دا ستاسو لپاره ډېره د فخر خبره ده چې مشر شروعات د تنګي نه وکړه په اخر کې بیا یو ځل د ټولو مېلمنو د بهر د پارټۍ ملګرو د یون کونسل د تحصیل ملګرو د تنګي ملګرو زما د پارټۍ د تنظیم ملګرو د یون کونسل د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو په دونه شارټ نوټس کې رالی موږ له عزت راکړه انشاءالله چې سم وي دا ستاسو پارټي ده دا زموږ ټولو په شریکه پارټي ده والسلام صدق الله नाज़िम से वो दस्तें खाली के प्लीज दस्तें खाली فاجتباه
بس یو دوه درې کسان پرېږدي سټیټ کمزور دی د خدای لپاره راکوشئ ښه قطار क्यों नहीं है قطار क्यों आसान